د سنتو د درسونو خبره شروع وه نو په دې ځای کې دا یاد کړئ چې دا سنت طریقې څه ته وایي اول د دې لغوي معنا عوامو چې په خبره پوهېږي سنت څه ته وایي نو عوام متزه ساده خبره کوم سنت یوې لارې ته وایي چې خلک ورباندې مزل کوي او چې کله د احادیثو کتابونو کې سنت راشي نو مراد ترې نه دا دی چې د پیغمبر علیه اسلام په طریقه باندې مزل کول په دې ځای کې یو درې څلور خبرې یو سنت محدثین څه ته وایي محدثین خو پېژنئ که نه لکه امام بخاري امام مسلم امام نسائی ابن ماجه والا دا ټول چې څومره دي پوه شوئ په خبره او یو دی فقها او یو دی عشاق دا ګوره ځان ته یو مستقله خبره ده یو عشاق دی عشاق پېژنئ عاشقان تصوف والا پیران صاحبان نیکان د دې هر یو خپل خپل تعریفونه یې سنتو اوس هر چې محدثین دي هغه دې ته ویلی شي په لغت کې محدثین وایي فالسنة لغة تطلق على الطريقة المسلوكة او المتبعة نو سواء كانت حسنة أو سيئة وإذا أطلقت من غير تقييد فيراد بها الحسنة وكذلك تطلق لغة على الطريق والعادة والشريعة محدثين وایي چې دا هغې لارې ته وایي چې هغه مسلوکۍ په هغې باندې سلوک شوی خلکو پې مزل کړی اوس د پیغمبر علیه اسلام نه وروسته خلک په کومه لار روان دي د الله د رسول په طریقه روان دي دې ته مسلوکه لاره وایي او د دې تابعداري شوې ده خو په دې ځای کې دوه خبرې دي یا به د ابو جهل په لار رواني او یا به د امام الانبیا محبوب رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم په لار رواني نو چې په دې لار باندې رواني دي ته ویلی شي طریقه عربۍ کې لارې ته وایي لاره نیکه او چې د ابو جهل په قدم باندې ځي هغې ته چې وایي لاره سیئه طریقه سیئه نو هغې ته ویلی شي او دې ته ویلی شي خو چې کله په احادیثو کې مطلق لاره ذکر شي غیر د تاقید نه تاقید پکې نه وي موقته نه وي نو بیا ترې نه مراد لاره حسنه ده پیغمبر ته به خلک نسبت کوي علیه الصلاة والسلام دا خو زمونږ څوک وایي او دویم تعریف دا دی چې سنت ویلی شي په عرف کې عادت کې شریعت کې یو ښایسته لارې ته ویلی شي دې ته وایي او په اصطلاح کې محدثین څه وایي کل ما اضیف الى النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت د پیغمبر علیه اسلام هر وینا ته هر کار ته هر تقریر ته چې یو صحابي خبره کړي او د خوښه کړي پې چپ شوې ده او صفت د پیغمبر علیه اسلام ته یعنې حالات د محبوب ته دې ته سنت وایي او فقها څه وایي فقها ګوره درې قسمه تعریفونه یو د چا شو دویم تعریف د چا شو د فقهاو دی دریم د چا دی د عشاقو د عشاقو ته چې لاړ شي ډېر خوند به درکړي خیر دی اوس فقها څه وایي فقها فرمایي وی هر هغه شی ما صدر عن النبي صلی الله علیه وسلم غیر القرآن غیر د قرآن نه هر هغه شی د الله د رسول نه صادر وي ثابت شوی وي د هغې صدور شوی راوتلی وي من قول که هغې بې ویانی او من فعل که هغه فعل وي او تقریر وي او که تقریر وي نو دې ته سنت وایي دا څوک وایي فقها وایي ښه او دویم تعریف یې داسې کوي چې والثاني العبادة النافلة عبادات نافله چې څومره دي وایي دا د پیغمبر طریقې دي علیه السلام دا څوک وایي فقها وایي ښه د فقهاو تعریفونه بل د چا د محدثینو ګوره ښه عشاق څه وایي یاره دا ډېرې د عشق خبرې سنتو کې د عشق خبرې دا عنوان ورکړه بیا خاص سنتو کې د عشق خبرې سنت څه ته وایي سنت هغې عمل ته وایي زمونږ عشاق وایي سنت د خدای تعالی پسندیده عمل کوم عمل چې د الله ډېر خوښ شوی دی ډېر ورته محبوب شوی دی نو هغې د حضور پاک نه صادر کړی دې ته سنت وایي هلکه ډېر خو سبحان الله وایي خوند کوي که نه کوي چې کوم عمل د الله ډېر خوښ شوی دی هغې د ده نه صادر کړی دی د څه وایي سنت وایي دا د عشاقو تعریف دی ښه چې الله یو شی خوښ کړي د پیغمبر نه صادر شي نو پیغمبر علیه السلام چې کوم عمل کړی ټول د الله خوښ نو چې خوښ یو هغه چې صادر شو دې ته سنت وایي او بل دا دی ښه چې سنت زمونږ او د هغې خلکو په منځ کې فرق د صحابو په منځ کې دا دی چې د صحابو په منځ کې به کله راغله چې دا سنت النبي صلی الله علیه وسلم نو هغې به ویل واه 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 طریقة النبي اوس د پیغمبرانو د امامانو یعنې د چا امام الانبیا د انبیاو د سردار او د امام خبره ده واه واه داسې به یې کول زمونږ ستاسو خلک اوس څه وایي راځئ مړه تراویح دي څه فرض خو نه دي راځئ مړه څه فرض واجب خو نه دي مونځ به پرېږدي بل شی به پرېږدي ته دا راته ووایه دا دوه رکعته سړی د صلات توبه مونځ کې مستحب دی که نه دی دا چا ته کوي سړی چا ته کوي دا دوه رکعت الله ته نه کوي الله ته کوي دا سنت چا ته کوي فرض چا ته کوي دا د عشاقو خبره ده عشاق څه وایي د عشاقو په نیز باندې هغوی په فرض واجب او سنت په هېڅ شي کې فرق نشته دا ټول الله ته ودرېږي ټول یو شی دی دا تعریفونه ستا خپل کار دی هغه عاشقان څه وایي
دا عبادت دی ټول الله ته کې فرض دی او واجب دی او سنت دی او هر شی دی وای دا پکې دا چا ویلی دا ټول الله ته خوښه اعمال دي او زما خپل رایم دا چې عوامو ته دا خبره کول چې دا په دې ذهن کې لانول چې دا خو فرض نه دی واجب خو نه دی او شاورړ عبادت نه کوي عوامو ته ډایرک خبره د شي کوي چرور راشي زمونږ د خپل پیغمبر طریقه ده که مستحب او که سنت او که فرض دا ورته خارج دا کوه د څه کول پکار دي دا فرقونه باندې عوام چا خبر کړل چې لا اوس دا سنت نه کوي جمعې ورځ به وشي څنګه چې فرض وشي یو د چپر تر پار جوړ شي دا چا ورته ویل دي دا ورته چا ویل دا ورته ذهنونه الله دې هغه مولانو ته هدایت وکړي چې خلک د عبادت نه وباسي